نکه د ابراهیم علیه السلام د زوی نوم شي نو بیا خو داسې صحیح ده چې و الی مدین اخاهم الیږو مونږه مدین والو ته ځکه چې دا د هغه نوم او دا د هغه نوسي ټول او کنه د مدین نه مراد خار د مدین شي لکه د موسی علیه السلام په واقعه کې دی ولما ورد ماء مدینه نو هلته معلومیږي دا چې دا د خار نوم دی نو بیا به علماوی دسی شي و الی مدینه به دلته به پکې مضاف راویستلی شي و الی اهل مدینه لیږلی و مونږ اهل د مدین ته ځکه مدین خو خار دی نو مونږ خار ته لیږلی نه و الی اهل مدینه یا و الی سکان مدینه مونږ لیږلی اوسیدونکو د مدین ته یا اهل مدین ته اخاهم رور د دوی مونږ د دوی رود لیږلی دوی ته علما وایي شعیب علیه السلام چې دا هم په دریم پوش کې د مدین په اولاد کې راتو نو چې دیم د مدین په الواد کې شو دا قومم د مدین الوادو نو ځکه الله وی اخاهم رور د دوی دا د دوی رورو ځکه علما وایي شعیب علیه السلام چې شعیب ابن میکیل ابن یشجر ابن مدین نو دا په دریم پوش کې د مدین په الواد کې شو دا قومم د مدین الوادو نو د دې وجې نه شعیب علیه السلام د دې نسبي رور شو نو ځکه الله وی و الی مدینه مونږ لیږلی مدین والو ته یا اهل مدین ته اخاهم رور د دوی شعیب علیه السلام او علما وایي شعیب علیه السلام ته خطیب الانبیاء ویلی کیږي د انبیاء خطیب وی دی چې د بیان به ډیر احسن او ډیر واضح کولو تقریر وعظ او نصیحت دا به ډیر په احسنه طریقه کو نو د دې وجې نه دته خطیب الانبیاء ویلی کیږي د انبیاء کرامو خطیب شعیب علیه السلام بیا علما وایي چې د دې اصحاب مدین نه کله ناکله تعبیر په قرآن کې په اصحاب الایکه سرم کی نو آیا اصحاب الایکه او اصحاب مدین دا دواړه د دې نه مراد یو قوم دی او کنه دا جدا جدا قومونه ځکه دام راځي چې شعیب علیه السلام لیږلی شوی اصحاب الایکه ته او دلته وی لیږلی شوی مدین والا ته نو دا اصحاب الایکه او مدین چې دا دواړه یو قوم دی او که دا جدا جدا قومونه دي بعضې مفسرین رای دا ده چې اصحاب الایکه او اهل مدین دا جدا جدا قومونه دي شعیب علیه السلام اول یو قوم ته ولیږلی شو او بیا بل قوم ته ولیږلی شو یو قوم چې هلاک شو نو بیا وروستو بل ته ولیږلی شو نو د ده ذکر خو ځکه د دواړو سره دی چې لیږلی شوی اهل مدین ته نو ټیک ده لیږلی شوی اصحاب الایکه ته نو ټیک ده دا جدا جدا وو چې یو قوم هلاک شو نو بل ته لاړ دی بیا ولیږلی شو په دې څه دلیل دی چې دا جدا جدا وو علما وایي دلیل دا دی چې په دې چې کوم عذابونه راغلي وو نو هغه جدا جدا دي صیحه رجفه د اهل مدین باره کې چې عذاب په قرآن کې راغلی دی نو صیحه راغلی ده چغه او رجفه زلزله راغلی ده او د اصحاب الایکه په باره کې چې ذکر راغلی نو عذاب یوم ذله سورې پیول راغلی نو د اصحاب الایکه عذاب چې دی هغه په ذله سره ذکر دی په قرآن کې او د مدین عذاب چې دی هغه په صیحه او په رجفه سره ذکر دی نو عذابونه جدا جدا نو ځکه علما وایي چې دا قومونه جدا جدا دویم دلیل علما دا وایي چې د مدین سره اخاهم ذکر دی او چې د اصحاب الایکه ذکر وشي نو هغې سره اخاهم نه دی ذکر کړی نو معلومیږي دا چې دا جدا قوم او هغه جدا قوم د مدین سره قرآن کې شته دی چې لیږلی و مونږه
شعیب علیہ السلام مدین ته چې اخاهم چې د دی رورو او چې اصحاب الایکه کم ذکر کړي نه الته سره اخاهم نشته چې د دوی رورو نو پته لګي چې هغه جدا قوم او دا جدا قوم. خو علما وایي اکثر مفسرین او اکثر حضرات وایي چې نه دا یو قوم، دا قوم یو اصحاب الایکا او اصحاب مدین دین یو قوم مراد دی، صرف نمونه بدل دی. هر چې دا خبره ده چې د مدین سره اخاهم ذکر دی او د ایکا سره اخاهم نشته دی، نو وی دا وجه د دې وجه نه چې دا مدین چې دا د دې نسبی نومو د دې قوم او په نسب کې خو سره شعیب علیه السلام شریکو نو ځکه ور سره اخاهم وی. مدین چې و اهل مدین، دا مدین د دې نسبی نومو د نیکه نوم او د شعیب علیه السلام هم د نیکه نومو، نو دا د دوی نسبی نومو په دې کې ورسره شعیب علیه السلام شریکو نو ځکه الله وی اخاهم. او اصحاب الایکم د دې قوم نومو خدای مذهبي نومو، دوی به د ونو عبادت کو، ایکه زنګل ته وی زنګل ته، نو دوی به د ونو عبادت کو نو دای مذهبي نومو، نو په مذهبي نوم کې خو سره شعیب علیه السلام شریک نو، دا خو دوی د ونو عبادت کو نو په دې نوم کې وسره شعیب علیه السلام شریک نه دی نو ځکه اخاهم نشته دی. او دا مدین خو نسبی نومو په دې کې وسره دی شریک نو دا اخاهم دا وجه دا د نور دا قوم یو او کدا او هر چې د دې عذاب مختلف راغلی دی نو دا درې واړه په دوی راغلیو، دا ټیک دی. په صیحه راغلی وه، په رجفه راغلی وه، په ذله راغلی وه. اول په وریز رالله، په وریز کې اور، بیا په صیحه رالله او چې دا ذله پم راغلی ده، صیحه پم راغلی ده، رجفه پم راغلی. درې واړه عذابونه چې دي دا په دی باندې راغلی دي. علما وایي د عذاب طریقې دا و چې اول په دې قوم باندې سخته ګرمي رالاله، لکه وی دومره سخته ګرمي پې رالاله چې گویا چې په دې باندې د جهنم دروازه کولو شوي، دومره سخته ګرمي. لکه دا سخته ګرمي چې کله راشي که نه زمونږ د موسمونو کې او د ماسپښین کې ډېره سخته ګرمي، نو حدیث کې راځي ابریدو بالظهر، د ماسپښین په مانځه کې یخوالی کوي. وی ځکه دا ګرمي چې ده دا د ګرمۍ د جهنم نه ده، نو چې مونځ کوئ نو لږه چې دا ګرمي ماته شي نو مونځ کوئ. نو په دې داسې سخته ګرمي راله ګویا چې په دې باندې د جهنم یوه دروازه کولو شوې ده. دوی ته په یو ځای کې آرام نه راتو، نه په اوبو کې، اوبو کې به ولاړو ګرمۍ نه آرام نه راتو. دا خو ګرمي نه وه که نه، دا خو د الله له طرف نه عذاب و سماوي عذاب و، نو د دې خو دوی له چل نه ورتو. نه چې د ګرمۍ نه وی ډېر تنګ شول که نه نو دوی په تیخانو کې وننوتل، تیخانو ته دنده کوش. بیا دوی د ځنګل خوا ته لاړو چې هلته به یې د ونو د دې عبادت کو، هغې ځای ته لاړل. وایي چې هلته لاړل نو هلته د ځنګل خوا ته الله یوه وریځ راوستله او یخه خوا د هغې وریځ نه چلیدله، د ځنګل خوا ته الله یخه وریځ را هوا راوستله او د هوا نه به یخه وریځ چلیدله. دی چې هغه ولیدل نو ټول ورته په خپله راجمع شو. الله ډېر سخت عذاب دی، نه سپایو نه پولیسو چې دوی هغې عذاب ته راشړلی وي، بغیر د سپایي نه بغیر د پولیس نه. دوی خو وی چې چېرته دا سوری راغی او یخه هوا رالاله، وی دی ټول ورته راجمع شول. چې راجمع شول ورته وی چې موږ د هلاکت د مقام نه چېرته بچ شولو. نو وی چې دی وکتله نو د دغې وریځې نه په دوی باندې اور راغی. دې کومې وریځ ته خو دوی ټول راجمع شوي و، په خپله عذاب له راټولېدل، نو په هغې عذاب باندې اور راغی. وی دغې ته یوم الظله وی، د سوري ورځ، نه سوری نه و، خو عذاب و، عذاب عذاب، سوری نه و، دنده پکې اور و اور، یوم الظله. بیا پې د هغې نه پس صیحه رالاله، د اسمان نه پې یوه چغه رالاله او بیا پې د ځمکې نه زلزله رالاله. ناول وریځ راله، بیا صیحه رالاله او بیا زلزله رالاله. رب العالمین نیست و نابود کړل
الله دې مونږ د خپل عذاب نه بچ کی. اللهم انا نعوذ بک من عذابه وغضبه. دا دعا ډیره غواړي. اللهم انا نعوذ بک من عذابه وغضبه. الله مونږ پناه غواړو، هم ستا د عذاب نه غواړو، هم ستا د غضب نه غواړو، هم دې د غضب نه پناه غواړو، هم دې د عذاب نه پناه غواړو. علما وایي چې قرآن کې د کم قومونو د عذاب ذکر وشي نو آخر کې وایي چې اللهم انا نعوذ بک من عذابه وغضبه. الله مونږ د خپل عذاب او د خپل عذاب نه بچ کا. و الی مدین اولیگو مونږ مدین تا، مدین والاو تا اخاهم رور ددی شعیبا، شعیب علیہ السلام. قال ندعوی یا قوم ایس قوم زما اعبد اللہ صرف د اللہ بندگی کوئی د بلچا عبادت مکوئی. ما لکم نشت دے استاسو د پارا من الہ سوک معبود غیره غیر د اللہ نه بل معبود نشت دے. دا خود ټول انبیاء مشترک مسئلہ و مسئلہ د توحید. قد جاءتکم بینۃ من ربکم فتحقیق سر راغلی دی، راغلی د تاسو ته واضح معجزه د طرف درف ستاسو نه. نو دین مراد کومه معجزه وا؟ علما وایي په قرآن کې د دې تعین نشته دی، نو معلومه نه د قرآن کې چې د دې نه مراد سو، خو بس معجزه و د شعیب علیه السلام. بعض علما وایي چې د بینین مراد واضح بیان او تقریر د شعیب علیه السلام. دام یو عجیبه معجزه و. فاوفوا الکیل والمیزان، پورا کوي پیمانه، والمیزان او جوک. نو پیمانه او جوک کې کمی مکوي. یو تول له یو پیمانه ده. تول چې کنه دا مونږ چې پتل باندې سیستلو دی ته میزان وي. پیمانه څه ته وي؟ د زمیندارانو یو ټیم یا یو لوښی ټاکلی وي، په دې کې دومره غنم راځي، په ټیمانو باندې بیا سیس جوړ کړي، دقې ته پیمانه وي. نو پورا کوي پیمانه والمیزانه. نو پورا کوي پیمانه یعنی جوک او پیمانه، والمیزانه او تولو. نو یو تول دی یو جوک دی. تول په تله تلل شي او جوک هغه لوښی چې سړي وزن کړی چې په دې کې دومره غنم راځي او بیا پکې ټیم باندې غنم اړی دی ته جوک وي. نو پس پورا کوي پیمانه یعنی جوک، والمیزان او تولو. ولا تبخسوا الناس، کمی مکوي اشیاءهم د خلقو د مالونو نه. نو مخکې وی اوفوا الکیل والمیزان، دا په ناف تول کې چې کم کمی کوي د دین مراد دغه دی. او د شعیب علیه السلام په قوم کې دا عذاب ډیرو چې په ناف تول کې به کمی کو. نو ځکه الله وی فاوفوا الکیل والمیزان، په ناف تول کې کمی مکوي. دا د حقوق العباد نه دی، په دې کې د بنده حق سړي ته پاتې کی. بیا وی ولا تبخسوا الناس، کمواله او نقصان. دا بخس نه دی، علما وی دا کموالی او نقصان د حق ته وي. هر قسمه حق، کو د مال سره تعلق ساتي او کو د چا د عزت سره تعلق ساتي. ولا تبخسوا الناس، او مکموي د خلقنا مالونه د اغي. بخس مطلقی کمی ته وي. د یو سړي عزت پتا لازم دی او ته د هغه متعلق د هغه مناسب د هغه عزت نه کېدام تا د هغه حق ضایع. هغه ته یو مقام میلو دی، تعالی هغه عمره قدر پکار دی، نو ته د هغه قدر نه کوي، د هغه په عزت کې کمی کوي، دام په حق کې کمی. یوازې غلا نه ده، یوازې د بل مال لوټل نه دي. عزت چې دی دام د بنده حق دی، دا به بنده ته ورکوي، په دې کې به کمی نه کوي. دغه شان علما وی په لنډو خبره دا ده چې په حقوق الله او حقوق العباد کې کمی مکوي. نو مد الله په حق کې او مد مخلوق په حق کې هر قسمه کمی چی دا ټول دی کې داخل دي. لکه علما وایي دیاړي مار چې دیاړي پورا علی او کار پورا نه کوي، د مالک حق لاندې دی، حق کې کمی و. مالک پیسې پورا نه ورکي او د دیاړي مار نه مزدوری پورا علی کمی وکړو. دغه شان علما وایي سرکاری نوکر دی او دته یو ډیوټي مقرر ده او د حق عمره ډیوټي نه کوي، دام د کمی و.
عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو کس ولید چې مونږ ډېر زر زر وکړو وی تففتا وی تطفیف تی وکړو تطفیف د مانزه په حق کې او د الله په حق کې د کمې وکړو کمې دا ټول کمی په دې کې داخل دي نو چې هر قسم حق د بنده یا د الله چې په دې کې کمې ونشي ولا تفسدوا فی الارض فساد مکوي پزمکه کې بعد اصلاحها رستو د اصلاح د اغینا د زمکه اصلاح پس سره راځي پیغمبر راشي او شریعت او کتاب راشي نو اصلاح وشوله دا غینا پس بیا فساد مکوي ذالکم خیر لکم دا کارونه د پیدې دي ساسو د پاره دا ساسو د پیدې کارونه دیو غوره کارونه دي ان کنتم مؤمنین کچری تاسو ایمان لرئ نو دا ستاسو د پیدې کارونه دي او دې باندې ایمان ساتئ او دې کې کمې مکوئ و الی مدین اخاهم شعیبا لېږلی مونږه مدین والا او ترور د دي شعیبا شعیب علیه الصلاة والسلام قال دوی یا قوم اے قوم زما اعبدوا الله صرف د الله بندگی کوي